چې د قرآن مجید د ختم پروګرام او جلسه ده سو ماشومانو د الله رب العالمین مقدس کتاب ته په خپلو سینو کې ځای ورکړی دی د رب د عظیم کتاب په خپلو سینو کې محفوظ کړی دی محترمو دا قسمه پروګرامات دغه ماشومانو د هغوی د والدینو د تسلی دپاره او نورو مسلمانانو تر ترغیب ورکولو دپاره منعقد کیږي محترمو قرآن مجید د الله رب العالمین اخرنی کتاب دی قرآن مجید کله دنیا ته راغی د پوره انسانیت ته د هدایت لاره ور وښودلم د پوره انسانیت ته د نجات او د کامیابۍ لاره ور وښودلم یقینا محترمو ردنه مخکې الله رب العالمین کتابونه رالیږلي وو خو د هغه کتابونو د پیغام تعلق د پوره انسانیت سره نه و هغه کتابونه الله رب العالمین د خاصو قومونو دپاره د خاصو علاقو دپاره او د خاصو زمانو دپاره رالیږلي وو قرآن مجید دنیا ته راغی د پوره انسانیت ته آواز ورکو د په یا ایها الناس سره مشرق والا هم مخاطب کړله مغرب والا ته هم د مخاطب شلو شمال او جنوب والا هم دعوت کړله د پوره انسانیت ته په ذهن کې ورواچوله ویل تاسو ما راواخلی زما سره خپل تعلق مضبوط کړئ ما د خپل انفرادي او اجتماعي ژوند حاکم وګرځوئ ما د خپل انفرادي او اجتماعي ژوند دستور وګرځوئ بیا دنیا کې هم زه تاسو ته د کامیابۍ ضمانت درکومه بیا دنیا کې هم زه تاسو ته د فلاح او د سربلندۍ ضمانت درکومه او آخرت کې هم بیا زه تاسو ته د کامیابۍ او د نجات ضمانت درکومه محترمو یقینا د دې نه مخکې کتابونه راغلي وو علما فرمایي د هغې مثال داسې و کله شپه راشي شپه ځان سره تیاره راوړي د شپې په دغه تیاره کې موتا د رڼا دپاره ځان ته بلب بلو لاټین ډیوه بلو خو محترمو کله چې سحر راشي نور راوخیږي نور بیا پوره انسانیت ته رڼا ورکي نور بیا پوره انسانیت روښانه کي د نور موجودګۍ کې بیا بلې رڼا ته ضرورت نه پیښیږي د ده موجودګۍ کې بیا بله رڼا په نظر نه راځي همدغه مثال د قرآن مجید دی کله چې دی دنیا ته راغی د پوره انسانیت ته د هدایت لاره ور وښودله اوس د دې په موجودګۍ کې بل هدایت والا کتاب ته ضرورت نشته دی د بل کتاب رڼا هغه د په موجودګۍ کې په نظر باندې نه راځي او محترم قرآن مجید پوره انسانیت ته بغیر د څه قسمه تفریق نه بغیر د څه قسمه قومیت نه بغیر د څه قسمه لسانیت نه پوره انسانیت ته پیغام ورکوي ستاسو د نجات کتاب زه یم ستاسو د نجات دپاره رب اخري کتاب زه رالیږلی یم که زم خپل کړلم دنیا کې به هم کامیاب شئ آخرت کې به هم کامیاب شئ که زم پرېښودم د تباهۍ سره به مخامخ شئ د ذلت والا ژوند سره به مخامخ شئ او محترم قرآن مجید صرف ما او تا ته نه راکوي دغه پیغام زما او ستا نه مخکې قومونو ته صرف نه دی ورکړی د قیمت د سبا پورې چې څومره انسانیت راځي قرآن دغه ټولو ته دغه پیغام ورکوي د دې وجې نه که کله ته قرآن اوچت کې رب العالمین فرمائی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون چونکہ د پوره انسانیت د قیمت د سبا پوری د پوره انسانیت د نجات دارو مدار پدی کتاب باندې دی د دې وجې نه الله رب العالمین د حفاظت ذمه واغستله رب او فرمایل دغه کتاب نازل کړی مونږ دی د دې حفاظت به مونږ کوو د دې وجې نه محترمو زمونږ عقیده ده قرآن مجید تر اوسه پورې محفوظ راغلی دی او دی به قیمت د سبا پورې محفوظ وي انشاءالله دکې څوک تبدیلی نشي کولی دکې څوک تحریف نشي کولی دکې څوک رد و بدل نشي کولی دی څوک ختمولی نشي قرآن به هم د قیمت د سبا پورې محفوظ وي انشاءالله او دغه دینی مدرسې به هم د قیمت د سبا پورې محفوظ وي انشاءالله حضور انشاءالله وایي دینی مدرسې د قرآن د حفاظت مرکزونه دي رب بر دغه کتاب هم حفاظت کوي انشاءالله او رب بر دغه دینی مدرسو هم حفاظت کوي انشاءالله څوک چې دې ته په غلط نظر ګوري د دې د ختمولو سوچ کوي د دې د ورانولو سوچ لري دغه خلق د الله د طاقت سره د ټکر اخیستو سوچ لري او د الله د طاقت سره څوک مقابله نشي کولی کم څوک چې په دې سوچ مخکې راځي هغه سرونه به ماتیږي هغه طاقتونه به ټوکړې ټوکړې کیږي
هغه قوتونه بر ریزه کیږي زمکه ته بر غورځيږي او دغه دینی مدرسې به د قیامت د سبا پورې قائم او دائم وي ان شاء الله. دیو د مغرب نه متاثره دیو دینی مدرسې تر سپکاوي په نظر ګوري، دیو دینی مدرسې تر استهزاء په نظر ګوري، دیو جن سبا بیگا دیو دینی مدرسې ته مشورې ورکي. تاسو د خپل مدرسې نصاب بدل کړئ، تاسو د مدارسو په نصاب کې ترمیم وکړئ، د مدرسو نصاب بدل کړئ. موږ دغلتي مدرسو کې د الله قرآن زده کیږي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث زده کیږي، دلته فقه زده کیږي، حلال حرام زده کیږي. اب دلته موږ څه بدل کو؟ قرآن بدل کو، نعوذ بالله، احادیث بدل کو، فقه حلال حرام بدل کو. دلته خو مونږ ته تبدیلی والا ځای په نظر نه راځي. زه دیو ته وایم کاش که تاسو په خپل نصاب نظر کړی وی، بیا به تاسو ته شرم درغلی وی، مونږ ته به مشوره نه راکولی. 14 کاله نصاب زمونږ د سکول کالج یونیورسټۍ یو نوجوان ته د الله وجود نه ورښیي، یو نوجوان تر انبیاء د رسالت عقیده نه ورخی، یو نوجوان ته د اسلام اساسی او بنیادی عقاید نه ورخی او مشوره مونږ ته راکړه تبدیلی. سو میاشتې مخکې واقعه ده، زه خپل علاقې کې وم، یو چا سره میلمه وم، مدرسې نه ټلیفون راغی، یو نوجوان ما ته راولېږو. هغه نوجوان چې کله ما ته راورسېدو سلام کلام وشولو، دی ما ته وایي زه تا ته نن ډېر په مشکله سره راورسېدم. ما هغه نوجوان نه تپوس وکړو مشکل څه دی، مسله څه ده؟ دی ما ته وایي زه د پېښور یونیورسټۍ سټوډنټ یم. ما ته وایي زما سره په یو ډیسک باندې 4 کالونه یو ملګری ناست دی، هغه ملګری قادیانی دی، هغه ملګري سره زما تعلقات دي، زما لین دین دی ورسره، زما تعلقات دی ورسره، زما تګ راتګ دی ورسره. ما ته وایي بله ورځ مې یو مولوي صاحب بیان په فیسبوک واورېدو، هغه مولوي صاحب په خپل بیان کې وی قادیانیان د دنیا اشدترین کافر دي، قادیانیان د دنیا هغه سختترین کافر دي، د دیو سره څه قسم تعلق ساتل جایز نه دی، د دیو سره لین دین جایز نه دی. ما ته وایي زه هغه ملګري سره خبره کول غواړم، خو زه ختم نبوت نه پېژنم، زه قادیانیت نه پېژنم. ما ته وایي لږ ټایم راکړه، موږ هغه ملګری تا ته راولو چې ته ورسره خبره وکړې، د هغه ذهن سازي وکړې. قسم دی هغه ورځ ما ته درد میلاو شو. زما یو نوجوان 14 کالو کې عقیده ختم نبوت زده نه کړله. دا خو زمونږ د ایمان سره تعلق ساتي، دا خو زمونږ د ایمان اساس دی، دا خو زمونږ د ایمان بنیاد دی. څو کاله مخکې خبره ده، پېښور کې تبلیغي ملګرو را سره رابطه وکړله، یو څو نوجوانان یې راوستله. دا نوجوانان د پېښور یو کالج سره تعلق ساتو. دغه کالج کې دغه زمانه کې یو پروفیسر دهری و، د الله د وجود نه منکر و. د نوجوانانو دا طبقه د ځان سره مرتد کړي وه، دی کافران کړي و، دی دهریان کړي و. دیو ما ته راوستله، 4 غنټې ورسره زما ملاقات وشولو، 4 غنټې نو زما نشست وشولو. دیو د عقل په بنیاد باندې د الله په وجود باندې اعتراضات کول، ما جوابات ورکول، دیو اشکالات پیش کول، ما جوابات ورکول. 3-4 مجالس زمونږ وشولو. اخر کې هغه نوجوانان توبه طیب شو، الحمدلله واپس دایر اسلام کې داخل شو. ما ته هغه نوجوانان وایي زمونږ تسلي وشوله، تشفیم الحمدلله وشولو، مونږ په خپل دین او عقیده باندې مطمئن شولو. او ما ته وایي د ذات د اصلاح دپاره چېرته لاړ شو مزید. ما ورته ملګري تبلیغي جماعت والا سره 4 میاشتې ولګوئ. دیو 4 میاشتو کې وو. هغه یو نوجوان د باجوړ سره تعلق ساتو، ما سره اخر ورځو کې رابطه وکړله، په موبایل را سره لګیا وو. ما ته وایي مفتي صاحب زه خو ته به ډېرې لوی تباهۍ او هلاکت په لاره باندې ورغلی وم، الله رحم وکړو، تباهۍ دغه لارې نه زره واپس کړم. خو دی په ژړا شو. ما ته وایي د تباهۍ په دغه لار باندې زما دغه کالج ډېر ملګري ورغلي دي، دغه ملګرو به څه کېږي؟ ما ورته ملګري یې مایوسه کېږم. ما ورته ملګري 4 میاشتې پوره کړه، بیا مونږ ته ځان راورسوه، د ځان سره دغه عزم راوړه چې تر څو مې دغه نوجوانان واپس دایر اسلام ته نه راوستي، تر هغه وخته پورې به په آرام سره نه کښېنم انشاءالله. قسم دی مونږ ته خفګان میلاو شي. 14 کالو کې زمونږ یو نوجوان د الله وجود ونه پېژني.
د 5 منټه د الله په وجود د چا سره خبره نشي کولای د کچا دوه درې اشکالات پیش لري د الله د وجود نه منکر شي محترم د دینی مدرسې زما استاد تهذیب محافظ دي د زما استاد عقیدی محافظ دي د زما استاد دین محافظ دي خو ان شاء الله دا بر قیامت د سبا پوری قائم او دائم وي ان شاء الله مشکلات برازي حالات برازي مونږ بر مشکلات ورنه یریږو ان شاء الله مونږ به د حالاتو مقابله خپ جرأت سره کوو تندی بادی مخالف سے نہ گھبرائے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے مشکلات فروا بن کو خپل دغه کاروان به ان شاء الله العزیز جاری او ساتو ساری ساتو مشکلات بدر تکل دغه سم راضی د شیخ سے مولک شهید رحم الله اونته دعا اتیا کال عمر کې سپینګیر علماء بم پخپل وینو کې غسل کوي رب طرف ته ورسی سبه ویلی رب ته چې کله ورغله هغه شیخ پروردگار زما قوم دومره درنده شوی زما د سپینګری خاطره ونکو زما د پګړی خاطره ونکو ربا زما کمزور جسم ته ونکاتا په درندګۍ سره شهید غلما خپل وینو ولم بولم تاته راولې غلما ربا اخر جرم می سو په کمزور به تاته راولې غلم قسم دې په خبر شي حسن جان شهید مونږ نه ده هر کړي د ایشیا د صفی اول دغه عظیم محدث چې کله روزه په خله باندې په خپل وینو ولمبه ولې شو کله چې رب ته ورغلی خپل رب ته به سویلی پروردگار زما قوم زما سپینګری ته ونکاتا زما پګړی ته ونکاتا زما بوډا جسم ته ونکاتا ربا روزه په خله باندې وما روزه په خله باندې د لوګي تند په حالت کې تا تر ولې ګلم جرم می سو اخر قسم دې کراچی مولانا یوسف لدیانوی شهید مونږ نه ده هر کړي مفتی نظام الدین شامیزی شهید مونږ نه ده هر کړي مفتی عتیق الرحمن شهید مونږ نه ده هر کړي مولانا ډاکټر حبیب الله مختار مونږ نه ده شهید کړي مولانا قاری حق نواز شهید مونږ نه ده هر کړي قسم دې قاری اسد الله شهید مونږ نه ده هر نږدې ورځو کې شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم العالیه وحفظه الله داغه د ژوند د چراغ د مړ کولو هغه ناکام او هغه ترخصانه مونږ نه ده هر کړي اگر مفسر قرآن مولانا اسلم شیخ بوری پنیم بدن بادی معذورہ 21 سفاری دا قرآن تفسیر ہے تسیل البیان پنم لکلو نہ سفاری ورنہ پاتش ولے کلچی اگر معذور ربط ورغلی پوینو کی سر ورغلی خپل قوم خپل ربط بید خپل قوم گلکب والفاظو کی پیش کری ربا زما قوم دمر درندہ شوئے ہو زما معذور جسم تے ونکاتا ربا اگر معذور انسان پا معذور جسم بخپل وینو ولم بولم تا تیرہ ولے گلم جرم میں قسم دے محترم دا ډیر تریخ داستان دے وګد داستان دے علماء ندی ریدلی علماء گبرو شوی ندی علماء پریشان ندی دا کاروان دا چې څنګه را روان وو ام اقص روان دے د قیامت د سبا پوری روان وي ان شاء الله مونږ به د علماء ملګرتیا کوو ان شاء الله زور و ان شاء الله علماء باندې مکه نه پریږدو علماء خپل ذمہ داری ادا کوي علماء خپل ذمہ داری ادا کوي هغه مونږ یو د مخ کې ورځو کې یو عالم کتاب مې کتو د خپل کارګزاري لیکي سپه د مخ کې زمونږ د علماء دیوبند یو ډېر لوی جرنیل تیر شوی دی د خپل کتاب کې لیکي د یو علاقې نه تر خط په ذریعه د بیان دعوت ملاو شو دوی د خط په ذریعه ورته ټیم ورکو دوی کله چې په مقرره تاریخ باندې راورسېدم هغه زما مې زبانان بهر راوتلیو چې روټۍ سلام کلام وشولو اخر کې ما ته سپینه لفافه راکړله ما ته مولوی صاحب اپنا کرایہ لے کر یہاں سے واپس ہو جاؤ ما ته دې سي نه واپس شه ما ورته زه خو بیان ته راغلی یم بیان مې کړی نه دی ولې واپس شمه بل ما ته مولوی صاحب علاقه کې 90% خلق قادیانین شوي دي مونږ ته دننه نشو بوتلی بل ما ورته وایي چې اوس خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عزت مسله ده لازمن بزم دننه بیان بکوم چاہے کچھ بھی ہو جائے ما ته وایي مولوی صاحب صد معذرت بس یہاں سے واپس ہو جایا مونږ ته دننه نشو بوتلی دوی کوشش به وکړو خو زه دیونه مایوسه شوم ما ورته وایي د علاقې کې مسلمانانو کې څوک تکله زوره سړی شته چې هغه په سهاره دننه لاړ شم بل مخامخ یو غر دی پیدل ډېره لار ده د دې لمن کې یو کور دی ما ته راښیي چې دا یو سړی دی مسلمان دی زورور سړی دی بل زه هغه در وایي ما ورته وایي ما ته وایي چې هغه سړی ډاکو دی هغه قاتل دی
वे मारते मुझे इस डाकू के दरवाजे पर ले चलो। वे लगा डाकू दरवाजे तरालम दरवाजे में हुआ हला डाकू बाहर रहुआ तलो माँ तख तबर गोरी खपोत में गोरी सर तगोरी गिरी पगड़ई तगोरी ताजुब सर तबोस गई। मौलवी साहब यहाँ क्या करते हो? मुझे सिर्फ दलते सके दलते हो कातिलान राजी दलते हो डाकुआन राजी। वेल मारते वेले से डाकू रहे यमा कातिल हमने यमा बस द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द इज्जत मसला दी उस अल्लाह पार रागले आलिम कस्ता दरवाजे तराजी रजात तपार बन दरजी इंशाअल्लाह देवा स्ताद दीन द तहफुज द पार स्ता दरवाजे तो वदरीगी इंशाअल्लाह। देवी दे दा खबर वावरेदा इल्मातोई मौलवी साहब क्या मसला है? मसला सदा इल्मा और तखपल मुद्दा जिक्र लला तखपल मलगरी जान सरक लमाना मखकिशु अलाके तरागलू बिल्कुल मेरा जमको मा 3 घंटे द खत्म नबूवत पर मौजू खबर वकलला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दग दुश्मनान कादियानियानु चेहरे में कौम तवर खोदले बिलकल जी जलसा खत्म मशवला जखपल कली त वापस रागलमा डेर मुदत रशवला डेर जमानत रशवला द जहन में अगर नक्शम होते दा अगर खबरम होते दा देवई बलवर जमा कोर त मिलम रागले दे उजर के रसर मिलम नास्ते खिस्त गिर पगड़े दा लासु की तस्बीह वर सर दी जवाब बांधी अल्लाह अल्लाह जिक्र शुरू दे मत वही मौलवी साहब मुझे पहचान लिया मौलवी साहब जरूर पहचानदम माउंटेन ने भी ये पहचान दले माँ तो मौलवी साहब जाकर डाकू यमा जो माँ बट डाके कवले जाकर कातिल यमा जो माँ बट कत्लो में कवला अगर रस्त जमा दरवाजे तरागले द रसूलुल्लाह द इज्जत वासिदा दे राकलला जरागलम द रसूलुल्लाह द नामोस तपारा 3-4 घंटे पहरे में वर्कलला जलसा खत्म मशवला वापस कोर तलाड़मा कल च बेगा तो उदशुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब के राजी देर ज्यादा खुशहाल दे मुस्के मुस्के कीगी विल माता वही प्लान किया नंताजमा दे इज्जत द पार पहरा वर्क वाला प्लान किया नंताजमा दे इज्जत द पार पहरे तो वलाड़वे विल बेजान तरन इस देखलमा पतग तंदी बांधी खुल कलमा माता वही प्लान किया मुबारक दिशा अल्लाह दर नाराजी शवे दे जम दर न खुशहाल है मुबारक दिशा अल्लाह दर तबखिरत व बखन कड़ेदा देवई सहर तपासे दमा स्तरू की में उख की वे बस वे लाड़ मखबल जुंद जिंदगी में बदल कलला दाउलमा मुहतरम हो कसम दे दी हौसले नहीं दी बिल दी हर मुश्किल बसर अगस्ते दे नंदवर की मुला अंदर टूरू न मजलूम तफकर मुहतरम हो कसम दे नंदवर की द टूरू न अरजान विन दे आलिम दा देव डम द विनिम कीमत स्तरे दे योडा कुम स्तरे द आलिम निस्त दे मुंग द आलिम सर कमर विय सातु अल्लाह दी माफी वकियो चौकीदार सरम सुख दगसियो यो चपलासी सरम कसम दे दगसी सुख न साथी मखकी उरज की माते उजरगर आगला अगर मौलवी साहब सर मुक्तदियान रद शे उमा तरागला आ मुक्तदियान ने माते पूछो को मारती मौलवी साहब न शिकायत दे समस्या दे दकी माते उलेस्ट्रा विस तो वेलदा मौलवी साहब जुमात न बंदई दा मौलवी साहब द जुमात ख्याल न साथी दा मौलवी साहब द जुमात सफाई ख्याल न साथी दा मौलवी साहब च टाइम बदले मुंग सर मशवरा न कई पूरा यो पड़े वेल न मारतिल दम नौकर सातले दे कि इमाम हम सातले दे मैं तपोसो को तरखास उम्र को इश्पक जरा ऐसे तासो खबर हो कि इश्पक जरा तासो बच्चे स्कूल तजी त मैच तदकार की मुंग खलक पर याद हम को गिले हम को या अल्लाह हालात वरी न बदलेगी पमुंग नो बाबा हालात बसंग बदल शी बता दाखुर पैगंबर वारिस दे रहता मखिता स्तारविये द पैगंबर द वारिस तर दगसिदा अंबिया नश्तरे दे वक्त की नबूवत दरवाजा बंद शवी द नबी न राजी बल दुनिया था चाहता नबूवत न मिलावी के बल चाहता नबी अलैहि सलाम न रुस्ता नंदता द यो आलिम सर रविया दा द यकीन वसात कन नबी मौजूद वे रहता बोर सर दग रविया वे ज़मा मकसद दा न दे तासो उलमा त तनख्वाह ज्यादा कि हाशा वकल्ला कसम दे दगा मकसद में नहीं जो खपल मलगरो ते द 5 जरा मा खलाई इंसान को बर्बादी न कि खपल मुखदर मण पशमक जरा दी अल्लाह जरूरियात पूरा के दी न बगैर बेम पूरा के इंशाअल्लाह जो ताउस द वेम द उलमा मलगरतिया व कि ज़मा मकसद दा दे ये के खबर उलमा मपरे के दी मकी मण बस मुला ले वने शवे दे दिमाग खराब शवे मुला दा कवले शो को पिंजटे ममुंस दे दर लदर कई बे
بیا کې چار پیغمبر په ناموس حمله کوله، چار صحابه په عظمتونو حمله کولې، چا د دین امامانو امام ابو حنیفه ګریوان ته لاس وراچو، چا د په دین او فقه پسې کنځل کول، چا د مذهب پسې بدردویل، چا درته نوجوان طبقه ګمراه کوله. بیا د چل ورتلو مونځ به درته کولی، اب زه هغه مخدي دام خدي دام خدي کولی شو، اسانه خبره وه. چې ډېر منافقان هم شته، مولیانو کې هم شته. او زمونږ علماء دیوبند دا د انبیاء وارثان دي، قسم دی دا ګونګی شیطان نه جوړیږي، خپل ذمہ داری ګڼي، د ټولو مشکلاتو ته سینه نیسي، خدای حق نه پټوي د تا نه انشاءالله. عالم ته اسانه وه، قسم دی که زمونږ د یو عالم خبره شوله، د ذات خبره شوله، 100 کاله به درته امامت وکړي، خپل مدرسه کې به ناست وي، دا څوک نشي ګمراه کولی د دلایلو میدان کې. تا ته که بعضې مولیان په نظر راځي هغوی مذهب بدل کړی، عقیدې پرېښې بل طرف ته تللی دي، د هغې وجه دا نه وه چې هغوی تحقیق کړی و، حق ته رسېدلی و. د هغې وجه دا نه وه چا دلیل ورښولی و. قسم دی هغه مولیان مفاداتو راغستې و، هغه مجبوریانو راغستې و، هغه دنیا لیونې کړې وو. که کله خبره د دلیلو میدان کې شوره شب قدر مسلمان روره بیا تسلی وساته، که کله خبره د دلایلو میدان کې شوله قسم دی بیا تسلی وساته. مور هغه بچي نه دي راوړي چې د دلایلو په میدان کې د حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحم الله مذهب او مسلک څوک غلط ثابت کړي، که کله خبره د دلایلو میدان کې شوله بیا قسم دی مور هغه بچي نه دي راوړي چې د علماء دیوبند عقیده څوک د دلیل په میدان کې غلط ثابته کړي. ها بیا درته وایم تر اوسه نه دي راوړي او د قیامت د سبا پورې به رام نه وړي انشاءالله. زه جذباتونه نه یم لګیا، قسم دی سوچ سمجھ کر علی وجه البصیرت لګیا یم، 9 کاله تجربې په بنیاد لګیا یم. زه هغه ټول پیژنم، زما ورسره واسطه تقریبا اکثر ورسره راغله. قسم دی غرونو ته م ورغلی یم، بانډو صحراګانو ته م ورغلی یم، کلو کوڅو ته م ورغلی یم، خپل اواز مې ور رسولی دی. ما ورته وی زما قوم د عقیدې په نوم مه جنګوه، زما قوم د مذهب په نوم د یو بل سره مه مشتو ګریبان کوه، زما په خاوره کې فساد مه جوړوه، زما په وطن کې د مذهب په نوم باندې فساد مه جوړوه، جنگ جګړه مه جوړوه، که زما په عقیده باندې عقیدې ته کنځل مه کوه، زما مذهب پسې کنځل مه کوه. ها قوم اشتعال کې مراوله، که د دلایلو میدان کې د خپل مټ زور اسمایي غواړي بیا بسم الله وکړه میدان ته راشه. د علماء دیوبند دغه روحاني بچي تا مخې ته به 40 ګنټې حاضر وي، مدرسې ته به هم دې حاضرېږي، کور ته به هم دې حاضرېږي. 15 ځایونو کې موږ سره مخامخ شوي دي، د الله په فضل سره هغه سبق ورته میلاو شوی دی چې انشاءالله د قیامت د سبا پورې به د خپل نسل ته لیکل ورکړي ستا مذهب عقیده او بیا نه چیلنج کوي انشاءالله. او دی به ستا په مذهب څه بحث وکړي. مړه موږ پېژنو دغه خلک علما ناست دي، موږ سره مدرسو ته راشي، اوله درجه اولا کې داخله واخلي، بیا زوربه زوربا نشي زده کولی، په دماغ یې ورته درد شي، مدرسې نه د کال په نیمه کې وتښتېږي، ردې ځینه بګوړه شي. هلته چې ګورې هغوی ورباندې پېښ شي بویځي، په 40 ورځو کې ورنه شیخ القرآن جوړ کړي، هلته یو کال کې ورنه مجتهد جوړ کړي. هغه ظالم چې راشي اوس کله د امام ابو حنیفه ګریوان ته لاس وراچوي، کله اسلافو پسې کنځل کوي، کله د اکابرو ګریوانونو ته لاس وراچوي، ستا د دین سره بیا دلته لوبې شروع کړي. موږ به په خپل مذهب عقیده کلک ودرېږو انشاءالله، مذهب عقیده به نه پرېږدو انشاءالله. عرض مې کوو د علماو ملګرتیا مه پرېږدئ، هسې نه الله دې هغه بده ورځ نه راولي چې بیا د قیامت په ورځ د عالم د تا خلاف مدعي جوړ نشي د الله دربار کې. ابه څه بده ورځ بیا چې یو طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مدعي وي، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، بل طرف ته دغه عالم مدعي وي ګریوان کې لاس در اچولی، د رب دربار ته دی بوزي، د رب عدالت ته دی بوزي. یا الله ما د ده د عقیدې دپاره خپله سینه ګولوی تم نیولې وه، ربا د زمانې هر مشکل تکلیف مې په ځان برداشت کړی، ربا د زمانې ظلم جبر مې په ځان منلی، د ده د عقیدې د تحفظ دپاره، د دې قوم د نظریاتو د دیو د تهذیب د تحفظ دپاره ربا دا زما مقتدی و، دا زما د محلې و، دا زما مسلمان رورو. وخت چې راغی دی ما نه وروسته شو، ویل مړه ملا لیونه شوی دی، دماغ یې خراب شوي دي. بیا څه جواب شته چې الله ته ورکو؟ شته بیا څه جواب؟ علما به نه پرېږدو یوازې انشاءالله په زوره انشاءالله. نل محترم عرض مې کوو علما نه دي ستومانه شوي، او زه خو ویم د اسلام د ګلشن دا امتیازي شان دی
خصوصیت تیرے چې دا په همیشه په پاکو مقدسو سوچوینو سره آباد دی او په دې صدۍ کې الله د علماء دیوبند ویني د دې لپاره قبول کړي دي الحمدلله د تیرې صدۍ کې 1857 وروسته د انګریزان لګیاو د دې خونین انقلاب نه بعد دیو د قرآن نسخې جمع کولې دی سوځولې 2 کالو کې 3 लाख نسخې وسوځولې یو علاقه کې اپریشن سرچ اپریشن شروع دی د قرآن نسخې جمع کوي یو عالم ورته واغې تپوس ورنه کې پدې سکے وای دا جمع کو سوځوي ولی سوځي د مسلمان د لاس د قرآن نه خلو هغه عالم خپل یو معصوم بچی راوغختو حافظ قرآن دی ورته بیٹا شروع کیجئے بچی شروع وکا 30 سپارې د قرآن د هرې سپارې نه یو ورکو ورته تلاوت کړله اخر کې هغه عالم ورته وای دغه نسخې خو به تاسو وسوځوي دغه کاغذونه خو به وسوځوي خو قسم دی قرآن په دغه سي زرګونو لکونو سینو کې محفوظ دی دغه سینو سره بس کوي تا هغه دورو 1857 وروسته انګریز خلاف خفیه تحریکات شروع په بری صغیر کې او د 1857 وروسته د ټولو تحریکاتو بانی او مشر د دارالعلوم دیوبند بانی مولانا قاسم نانوتي رحم الله دیوے گرفتار کړل وې وہی تشدد کوي وہی بتاؤ مولوی قاسم کہا ہے اس کے ٹھکانے کہا ہے اس کے ساتھی کہا ہے کله چې خود تشدد وکړو د عالم ورته درو به خیم خو زما یو شرط دی دا ورته څه شرط دی د خپل حافظ قرآن بچی ورته یاد کو ورته دا زما د مخې قتل که شهید که بیا به دروخه هغه بچی ورته قتل کو انګریز ډیر مکار مخلوق دی خپل ضرورت د بار هر څه کوي بچی ورته شهید کو اسی تاسو ته نشب قدر مسلمان رورا په دزله د لاس کې د ورزان نه تاسو وکا دغه عالم مخې ته چې هغه بچی سو قتل کېدو په ځله به ستیر شوی ګوره ناقدری ونه کوي قسم دې دین دغه سی بسانه نه دی راغلی دغه دین لپاره موتا ته په دغه رسیدو کې ډېرو پلارانو مخې ته بچي قتل شوي دي ډېرې میاندې کونډې شوي دي ډېر عزتونه تار شوي دي ډېر بچي یتیمان شوي دي مسلمان ډوره ناشکري ونه کې ناقدري ونه کې ورنه قسم دې د قیامت په ورځ به دغه خلکو لاسونه یو بیا به زما او ستا ګریوان وي بچی ورته قتل کو ورته اوس خو وایه که نه دی ورته اوس خو بلکل نشي کېدی ورته ولې وایي تر اوسه پورې دا یاره ور راسره هسې نه چې بچی مې ما په ظلم تشدد سره شهید کوي بچی مې ونه هېرېږي څه حالات درته در بیان نه کي اوس مې هغه یاره ختمه شوله بدن کې مې 100 ټوکړی کولی شي 200 ټوکړی کې خو یو حل به درته ونه ویم انشاءالله دغه تفتیشي افسر ورنه تپوس کې یار اخر وجه څه ده ته دومره کلکې په خپل موقف باندې دی ورته زما په سینه کې ایمان دی زما ایمان ما تر دې خبرې اجازت نه راکوي چې زه د اسلام او د مسلمانانو سره غدر او غداري وکړم دې خبرو کې الله داسې اثر او تاثیر واچو د تفتیشي افسر انګریز لیونی شو دماغي طور پاگل شو چغې به وهلې هسپتال کې به ورته ډاکټر راغی تپوس ورنه کې یار تا ته تکلیف څه دی درد څه دی مشکل څه دی دیم دا یو خبره کې وټ از دی ایمان څه شی اسلام څه شی دته پته نه وه ایمان د هغه حرارت نوم دی دته پته نه وه ایمان د هغه حرارت نوم دی مشرکین مکه د بلال په سینه کې د احد ناره خاموش کول غواړي لیکن هغه د ایمان حرارت و چې د ظلم تشدد باوجود د ایمان حرارت د احد ناره بهر راوباسي ایمان د هغه حرارت نوم و سمیه بدن 2 ټوکړې شو د ایمان حرارت ختم نه شولو خبیب دار قبلی د ایمان حرارت د ختمیږي امام اعظم ابو حنیفه جنازه جیل نه اوچته شوله د ایمان حرارت ختم نه شولو شیخ الهند محمود الحسن رنگے د مالټې په جیل کې په ګرم انګار سملی ور ختم شي د ایمان حرارت ته ختمیږي شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی دارالعلوم دیوبند نه خپل کفن ترخ کې راواغستو ها انګریز جج ته حاضری ده مولانا محمد علی جوهر ورته په جړا شو ورته وی حضرت فتوا بدل دیجیے ورته جواب ورکړي فتوا بدل جائے گا خدا کی قسم ایمان بدل جائے گا ایمان د هغه حرارت نمو امام الاولیاء امام المفسرین مولانا احمد علی لاہوری توخو کمران په یخنۍ کې بوډا جسم په واوره سملولی دی بدن کار پرې ښودو یو افسر ورنه تپوس کوي احمد علی بتا کیا حال ہے اور ته جواب ورکوي خدا کی قسم ابھی تک جسم تو ٹھنڈا ہو چکا ہے مگر ایمان کی حرارت اور بھی زیادہ ہو چکا ہے تر اوسه پورې کنه انشاءالله ژوندی دی کنه انشاءالله
بیا به دا دینی مدرسې آبادي ساتو انشاءالله، بیا به دا دینی مدرسې آبادي ساتو انشاءالله، بیا به دې ته بچي رالیږو، بیا به د علماو ملګرتیا کوي انشاءالله. ګورئ محترمو، مونږ خلک وایو مونږ د بچو دنیا ښایسته کوو، مړه دنیا یې پرېږده و دنیا به الله ښایسته کي، ته آخرت ښایسته که. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، د رزق وعده رب ذوالجلال اغستې ده، دا ور پرېږده وه. دا تاسو ګورئ ستاسو علاقې کې پیشوګان شته دی، شته دی، منګکان شته دی، سپي شته دی، رزق ملاویږي ورته که نه ملاویږي؟ نو چې دغې ته الله ورکوي او ستا بچی عالم شي بیا به ته الله رزق نه ورکوي. عمر بن عبدالعزیز رحم الله وفات کیږي، د نیمې دنیا نه زیاته باندې هغه حکمرانی د حکمران دی. یو څوک یې سر ته ناست دی، ورته امیر المؤمنین دنیا نه ځي بچو ته ریس پرې نه ښوده، هغه ورته حلال زما سره سوونه چې بچو ته پرېږدم او په حرامو خپلو د بچو آخرت نشم تباه کولی. بیا ورته وایي څه وصیت وکړه زه به خپل مال نه څه حصه ستا بچو ته وقف کم. دی ورته وایي ضرورت نشته دی، ما د خپل بچو تعلق او رابطه د رب د دربار سره جوړه کړې ده، که زما بچو دغه رابطه او تعلق برقرار وساتو انشاءالله زما رب زما بچی نه ضایع کوي، زما رب زما بچی نه محرومه کوي. که زما بچو دغه رابطه او تعلق ختم کړله بیا زما بچی نه دي ماته پروا نشته، خپل کار به کوي. مستقبل وښودله د عمر بن عبدالعزیز رحم الله د یو بچی په دسترخوان روزانه لکونو میلمانه وزر کېږي، او دا چا چې ورته خبره کول دا مستقبل وښودله. د ده بچو مستقبل کې د مدینې منورې په کوڅو کې سوالونه کول خیرات یې غونډه و. بچي مدرسو ته راولېږئ، رالیږو به که نه انشاءالله، تعاون به کوو ورسره مدرسو سره، او د علماو به په کلکه ملګرتیا کوي انشاءالله. که روډ ته راووښتو ملګرتیا به یې کوو، نه دې کې لږ غلی شوی لږ په زوره انشاءالله. دا به د ذات دپاره نه راغواړي انشاءالله، د پیغمبر د ناموس دپاره به دې راغواړي، ستاره دین د تحفظ دپاره به دې راغواړي انشاءالله. په کلکه به د علماو ملګرتیا کوي انشاءالله. وعده ده، وعده ده، چا وعده رضا لاسونه اوچت کوي؟ وعده ده انشاءالله. الله دې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. زمونږ دلته مولانا عارف الله صاحب موجود دی، مولانا عارف الله صاحب زمونږ مروجه هیله اسقاط باندې د خلک افراد تلا دي، په دغه موضوع باندې زمونږ کتاب راغلی دی، ټانک کې به زمونږ مناظره شوې ده. کتاب به انشاءالله العزیز د مولانا پیر عارف الله صاحب سره موجود دی. بیا ټول علما طلبو ته زما درخواست دی یو کتاب دغه نه وصول کړي انشاءالله. جزاک الله. یو دوه درې ضروري اعلانات. علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی ابراهیم انک حمید مجید. یا الله زمونږ د مجلس په خپل دربار علی کې قبول او منظور وګرځي. الله کومو بچو ختمونه کړي د قرآن په عمل عالمان جوړ کړي. الله د مور پلار او د استادانو د پاره دنیا او آخرت ذخیره وګرځي. الله د مدرسه کامیاب کړي. الله د دین چینه ورن رواني کړي. الله ټول ضرورت یې خپل غیب او خزانونه پوره کړي. الله څومره مدرسین دي، څومره پروردګار خدمت کوونکي دي، معاونین دي، الله مزید توفیق او همت ورکړي. پروردګار د مجمع کې څومره مسلمانان حاضر دي یا زنانه کورونو کې आवाज اوري، الله زړونو کې څومره جایز حاجات دي الله ټول ورته پوره کړي. الله څومره مریضان ناست شفای کامل عاجل نصیب کړي. الله څومره قرضداران دي قرضونه ختم کړي. الله نور څومره حاجتمند ناست حاجتونه پوره کړي. الله د چا اولاد نشته نیک عمل صالح اولاد نصیب کړي. الله د چا اولاد ستره نیک عمل صالح ورته لوی کړي. الله د تمام دینی مدارسو حفاظت فرمایي. الله د علماء حق حفاظت وکړي. رب العالمین تمام دنیا کې څوک چې ستاره دین لپاره کم شکل کم جامه کم ځکه کار کوي الله کامل امداد او نصرت نصیب کړي. الله څومره مسلمانان مظلومیت په حالت کې دي الله ته حفاظت او نصرت وکړي. الله د افغانستان مجاهدین کامیاب او کامران کړي. الله د امریکای طاقت او دغه غرور د افغانستان د مجاهدینو په خپو کې مات کړي. الله د غلطي طاقت ریزه ریزه کې چې بل مسلمان ملک په تکلیف نه کړي. الله د تمام اسلامي ملکونو حفاظت وکړي. الله د حرمینو شریفینو حفاظت وکړي. الله زمونږ د دې وطن پاکستان حفاظت وکړي. الله زمونږ د خاورې د امن تحفظ وکړي حفاظت وکړي. الله دلته اسلامي او شرعي نظام راولي. الله دلته اسلامي او شرعي نظام راولي. رب العالمین زمونږ د ټولو ناراضي شي. الله د کرم او د عافیت معامله مونږ سره وکړي. دنیا او آخرت کې د اسانۍ معامله ور سره مونږ سره وکړي.
الله د هر قسم مشکلات او فتنو حادثات او پریشانو امتحاناتو موږ ټول محفوظ کړي رب العالمین د علماء دیوبند په دغه صحیح عقاید او نظریاتو موږ ته ژوند او مرګ نصیب کړي قیامت پر ورځ دغه مبارک قافلې سره حشر وکړي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انس وحشتنا في قبرنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أناء الليل وأناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين آمين برحمتك